بسم الله الرحمن الرحیم. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ چې امیر المؤمنین دی، د مسلمانانو دویم خلیفه دی. فضائل او برکات په درزنونو دي، په سوونو واقعات او په سوونو کتابونه د هغې د حالاتو نه ډک دي، سره د هغې چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اخص الخواص خلکو کې و چې کله وفات کیږي، د وفات وخت راغی نو د الله یره او د الله خوف په غالب دی. خپل زوی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د هغه نوم دی. هغې راوغوښته، ورته وایي بچې کله چې زما روح په وتو شي، خپل ښی لاس به زما په تندي باندې کېدی، ګس لاس به چې کوم دی زما د زنې لاندې کې، او بیا کله چې زما روح وځي نو ما ته به معمولی شان کفن راکې، ډېر ګران او بیش قیمته کفن به راله ناخلې، ځکه چې که مثال په طور زه ښه سړی یم، دا د هغې عاجزي وه، انکساري وه. که چېرې زه نیک عمله یم نو بیا به الله جل شانه ما ته په قبر کې بهترین لباس واچوي، او که نه عمل مې صحیح نه و، خدای مکه حالانکې داسې نه وه، نو بیا ستا بهترین کفن اچول ماله فایده نه راکوي، او قبر به راله درمیانه جوړ کړي، دومره غټ او اوږد قبر راله مه جوړوه، ځکه که چېرې زه نیک عمله یم نو الله جل شانه به راته دا قبر ښایسته کړي، او که چېرې داسې نه وه نو بیا د پاسه نه ستا د قبر ښایسته کول فایده نه کوي. او چې کله د وفات وخت راغی، سر یې چې کوم دی د زوی په غیږ کې پروت دی، په پتون باندې پروت دی. هغه زوی ته وایي بچې دا سر او دا مخ راله په ځمکه کېږدوه. هغه زوی ورته وایي بابا دا ولې؟ وی بس درته ویم چې دا سر راله ښکته که، په ځمکه باندې کېږدوه. خپل مخ مبارک یې په ځمکه باندې کېښوده، په ژړا شو، وی ای الله که د عمر بخښنه دې ونه کړه، عمر به تباه شي، عمر به هلاک شي. یا الله د عمر بخښنه وکړي. او په دې حالت کې چې روح پرواز وکړو او وفات شو.